السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زیم شاهینجي. مونږ دې ټایم کې کم ځای یو او تاسو ته یو ډېر تاریخي ځای ښیو. نو شاهینجي نه به تپوس کوي دا کم ځای دی؟ یاره دا هغه تاریخي ځای دی چې دا ما په خیال چې څومره سور پل ورته وایي که نه، داسې پلونه جوړ شوي. دا خلک داسې وي چې دا د مغولو په دور کې جوړ شوي دي. په دې باندې به ریل ګاډي هم تلو، بسونه پې هم تلو او هغلته د کشتو پلو کوم ځای چې اوس نوی پل تعمیر شو، بسونه هم په دې باندې بسونه هم تلو. خو چې کله به ریل تلو نو بیا به دا بند شو، نو بیا به بسونه هلته سټاپ ولاړ و. د هغې نه پس بیا چې دور کله نصرالله خټک وزیر اعلی شو نو هغه نوی پل جوړ کړو. نو بیا رو کېده کشتو پل ختم شو، نو بس بیا هغه پل باندې اندرب ډېر سیوا شو. او کوس تاسو وګورئ دا یو تاریخي پل دی، یو اساسه ده د ریلوې د غفلت د وجې چې دوی وایي چې ریلوې دومره منافق او دومره د ریل دی. دا وګوره دا پیدل ځای چې په دې باندې خلک ځي راځي او دا ټوټ ټوټ شکار دی. او بل یو خبره سنسني خیز او چې دې خوا مخکې د پولیس چوکۍ وي او دا ډېر اساس ځای دی. هغې نه چې راځي ته کیمپ کې ور داخلېږي، دا ټول آرمي ده، دا دوه چوکۍ وي. ما چې کله تپوس وکړو نو موږ ته یې وي دوی له به ریلوې تنخواه ورکوله پولیس له، نو ای تنخواه بند کړي نو لحاظه هغه چوکۍ به هم په تاسو په سکرین ولي، هغه چوکۍ هم بنده او هغه چوکۍ هم اوس بنده. دې کې مخکې باقاعده ګارد و پولیسانو، دوه پولیس په هلته و دوه پولیس په دلته و. یو باقاعده په دې باندې تصویر منع و، په دې باندې به چا ویډیو جوړه به منع وه، او په دې باندې به ډېر پیدل اوس هم کته ګورې. دا مخامخ کته ګورې دا کپني باغ دی او دا د نوښار یو ښه ځای دی. دې ته خلک ښه مایدار سیل له راځي د پېښور د هر ځای نه، او بیا چې نوښار خلک د کوم ځای خلک د پیدل په دې باندې بیا راشي. اوس هم ډېر خلک دې خوا تبلیغي مرکز دی، تبلیغي مرکز دی او د دې نه خلکو اوسپنه پټه شوه. دا نن ولې داسې په بد حال دی؟ لرګي پې مات دي او اوسپنې د فرش دا ولې؟ نو دا د ریلوې کوم غفلت دی، د ریلوې کوم افسران دي هغه غلي که نه، هج تپوس نه کوي. مخکې به د دې باقاعده هر کال ښه د دې مرمت کېدو، رنګ روغن بیا کېدو. اوس هغه رنګ روغن نه کاري. اوس که ته وګورې دا پیدل لپاره ځای دی چې پیدل خلک په دې باندې ځي، او که ته دې خوا وګورو دې خوا دغه ټوله مات شوې نه. او دا بله یو خبره چې دغه ځای کې هغه سایډ چې کوم دی هلته د دې د نوښار یو سماجي کارکون دی چې هغه په دې باندې د هغه راوړي او دغه پرېږدي په خپلو پیسو، په خپلو پیسو. ابا د ما په خیال دی مرکز ته به راتلو شبي جمعې له، نو ابا دا په خپلو پیسو په دې باندې بلاکونه به کېښوه. نو زما په خیال بیا دا پولو جوړ شو په دې باندې امدورب د هغې د وجې خلک دواګانې کې چې فی سبیل الله به راوړو دی کې بلاکونه به یې کېښوه. اوس هم خو بلاکونه هلته به جم یو څو افرادي ځای کې چې کله بلاک مات شي نو یې کېږي. ګرانو کتونکو، یو تاریخي ځای دی او ډېر قدیم ترین پل دی او اوس هم پرې ریل ګاډی هم تېرېږي او ډېر آمدورفت هم پرې کېږي. دا تاسو ګورئ دا خلک ځي راځي. حکومت له پکار دی چې دا په هغه خپل زوړ حالت کېږي او د دې دا پوره مرمت وشي کوم ځای نه چې لرګي تخریبلي چې هغلته لرګي ولګوي کوم ځای کې چې. نو دا ډېر یو طرف ته تبلیغي مرکز دی، بل طرف ته جناب باغ دی، یو تفریحي پوینټ هم دی او دلته ښکته دریای کابل دا ویو. اوس هم ډېر خلک ځي راځي. او بلکې که ته موږ داسې وړي دا اوس د ریلوې ځمکه را دا لاندې دې کې دا شوي دي، دا شوي د شپې خلک وایي وړي کور ته زیاتې کوي. نو چوکۍ چې ختمه شو خامخا بس هر سړي ته اسانه شي. نو دا شی هم تاسو ته ښه وي، دا جنګلات چې کوم د ریلوې په دغه کې راځي هغه خلک وایي. نو او دا پل نور تاسو ته د دې فوټیج ښیو، ویې ګورئ. موږ سره اوسېږي. ګرانو کتونکو، دا اوس ښکته موږ د پل لاندې ولاړ یو. دا طرز تعمیر د هغه ټایم د انګریزانو چې کوم شي د مغول دورو حافظ صاحب هغه وخت کې کرپشن نو، ایمانونه مضبوطو او خلک په ایمان باندې مضبوطو او کارونه به په لاسونو باندې کول. سیمټ نو، سریه نه وه. دې دغه تک پیلر ته وګورو دا ټول په خښته کې جوړ شوی. دا چونه، خاوره او سره مساله ورته استعمال شوې ده. چونه هغه پل ته اوس وګوره په هغې باندې 100 کروڑ روپیو لګېدي. سریار یو څیز خو بیا هم دې پل سره مقابله ونه کړي. دا سیلاب چې راغلی سیلاب چې راغلی دی د پاسه او بیا هم دا پل نه اړه کېدلی. وګوره یې خښتې ته وګوره، یو خښته هم پکې دا خښته نه بالکل خراب او بالکل صحیح خښته ده اوریجنل. وګوره دې کې سیمټ څه ښکاري؟ بالکل نه ښکاري. د آی وخت کې ګوره چونه وه د ما په خیال
مساله وا خاوره وا او خښته وا دا به هغه څه خصوصي دغه جوړول د چونه مونه او دا جوړو خو د دې په وس کې نه را کم سیلاب چې دلته تیر شو هغه پولی کرک کړي او دې کې اډو بالکل دې کې بالکل سلی راغلی پکاج دا پول غردېدلې بالکل نغاو او دې ګوره دې بر دا کم طریقې سره برجای راخي ته باریان دریان شکنه او دا څومره دا غي نه زیات لوټ پدې چې اوس پنره اوس پنه پرتره او بیا هم دې برداشت کړي او غټ بوجي نو باسونګه خلکو ته سلام کوه په خواني خلکو ته چې کم دا چا جوړ کړي هغه انګريز ته چې کم انجینیر ودی او کم مزدورانو ایته مونږ سلام پېښ کوو حقیقت خو داسې پول بسو جوړ نه کړي مونږ سره اوسېږي سړي نو شهر سره ګورئ دا ویډیو ګورئ شیر هم کوي او لایک هم کوي او داسې خشه ځای نه تاریخي ځای نه به انشاءالله تاسو ته ښیو